د سنټرل کورم چمکینی په سیمه کوده کې د ډزو یوه پیښه کې د صورت خان نومي تن د خپل زوی سره قتل کړی شوی او بل زوی یې ژوبل شوی. تاسو له مهم خبر درکو د سنټرل کورم چمکینی په سیمه کوده کې د ډزو په یوه پیښه کې صورت خان نومي تن د خپل زوی سره قتل کړی شوی او بل زوی یې ژوبل شوی. تفصیل معلومو د خپل همکار هدایت علي پاسدار نه. جی پاسدار تفصیلات راکړي په دې اړه. جی بالکل نور دا بده پیښه پرون د سنټرل کورم چمکینی سیمه کې مخې ته راغله چې بیا یې ډېرې معمولي شانته د ځمکو د شخړې چې دي زمینی تنازعات چې دي یو مکمل کور بیا وجاړ کړو. یو کس خپل ترزوای په دې شخړو کې چې هغه منځ معمولي شانته د ځمکې تنازع هغه کې فایرینګ وکړو کور کې دنه فایرینګ وکړو چې د دواړه فریقین سره خپل منځ کې قریبي رشتہ دار دي تر زمون خودل کېږي نه دوی فایرینګ وکړو خپل روزوي مړ شو دویم زوی تر اوسه پورې زخمی دی هغه حالت هم ډېر زیات نازک خودل کېږي. لکه زه تاسو ته زیاته کوم چې د ځمکو د شخړو کې مرګ ژوبله ټولو قبایلي سیمو کې ډېره زیاته روانه ده او دا تشویشناک حد پورې دي کې اضافه شوې ده. لکه دا ځمکو د شخړې د فاټ انضمام نه مخکې هم دي علاقو کې موجوده وي حضوره مرګ ژوبله پکې نه کېده. لکه د انضمام نه بعد مخې ته روانه ده ټولو قبایلي سیمو کې تاسو کوڅه الوره د دې خبرونه راځي چې دلته مرګ ژوبله په دې ځمکو شخړو کې ډېره زر کېږي. نه دا داسې یوه مسله روانه ده چې دا ډېره زیاته ګمبیر صورتحال دی او دې کې دویمه خبره ده چې ملزمان گرفتار نه کېږي اوس فرار کېږي او که گرفتار شي بیا هغوی ته زر تزاوان نه ملاویږي. نه یو طرف ته بالکل مایوسي غوندې کې روانه دی چې دا خلک دا اقدام ته راشي او هغه مطلب دا دی داسې یو اقدام پکې په مخې ته راشي. اکثر میاشتو کې یو نیم ځل دا کېږي چې داسې مرګ ژوبله مخې ته راځي او معمولي ځمکو شخړو کې. هدایت علي اوس دا وایي چې دغه معامله کې پولیسو کاروایي کړې ده څه وایي هغې ملزم خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی هغې باندې څه چاپې روانې دي. جی بالکل لکه پولیس خو داسې دی سوال خو دغو علاقو کې اوله نه څه د سنټرل کورم د کورمي کومه علاقه دی دا بل لرې پرتې سیمې دي او دا د دهشتګردۍ نه هم ډېرې زیاتې متاثرې شوي دي کې انتظامي ډم چې اول هم نه وه. لکه سنټرل کورم مکمل یو ډېر غټ تحصیل دی هغه دفترونه لوور کورم صدې کې دي هغه تانا صدې کې دی هغې مخکې د پی پولیټیکل دفتر په صدې کې اوس د ډي پی او ډي ایس پي دفتر هم په صدې کې دي دې علاقې نه لرې دي. نو پولیس هلته لاړ شي کاروایي هم وکړي کوشش هم وکړي خو چونکې اوس د نوي قوانینو کې هغه ملزمان فرار شي ډېر هغه سلسله دلته هم روانه دی. کس هغه پولیس وینا دا دی چې مو اف آی آر درج کړي دي او کس پسې مخکې کې مطلب دی پلټنې روانې دي چاپې کوو که د کلي خلک مشتعل شول او دا دې علاقو کې اکثر کېږي چې ډېر ظلم وشي داسې یوه نیمه واقعه وشي د کلي خلک هغه ځای کې جرګه روانه شي هغه یا مشتعل شي خلکو ته کور وسېږي دې کې هم ملزم ته هغه د کلو خلکو علاقې خلک جنازو نه بعد مشتعل شي او هغوی کور سوځېدلی دی. دا لکه ډېر وختي طور باندې حل دی. خبرې خو د دې دي چې هغه دې کې اوس هم داسې مستقل حل را پیدا وشي چې د شخړو اورول داسې بدو پیښو نه مخکې معمولي تنازعات چې کوم دي دا حل کړلی شي. چې صحیح ډېره مننه هدایت علي پاسدار تفصیلاتو لپاره. هدایت خبرولو منځنۍ کورمې په کوده سیمه کې یو پلار د خپل زوی سره په ډزو قتل کړی شوی دی مړ شوی تن بل زوی ژوبل شوی هم دی. د علاقې خلکو به دغه ملزم کور سوځولی دی. ډزې کوونکي ملزم د قتل شوي تن د تره زوی ښودلی شي. دغه معاملات د جایداد په تنازع مخې ته راغلی.